السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما نن زه تاسو ته د کمیس پرتوګ کټینګ خیمه ملګرو دا زمونږ دریم پارت دی که تاسو زمونږ هغه دوه درې پارټونه نه کتلی نو هغه زمونږ په یوټیوب په چینل او د فیسبوک په پاڼه باندې موجود دي د ټول نه لومبی ملګرو که تاسو زمونږ د یوټیوب په چینل باندې نه وی نو زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ که زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې نه وی نو زمونږ د فیسبوک پاڼه ورسره لایک کړئ که دا ویډیو درته ښه ولګي لایک یې کړئ مخکې ورسره شیر کړئ د خپلې رای نه په کمنټ کې خبر کړئ راځئ ملګرو مخکې بوزم د ویډیو طرف ته ملګرو دا بډینې ما استری کړي دي دا پرتې دي د ټول نه لومبی به تاسو دا چې کومه فاصله ده دا چې کوم پیچو خم ښکاري دی کې دا کم کپړه مخکې وروستو ده په دې باندې یو نشان ولګوئ یو سیده لاین او دغه لاین بالکل سیده کټ کړئ د دې نه وروستو به د ټولو نه لومبی یو نشان دلته په 2 انچې کې ولګوئ یو نشان به دلته په 2 انچې کې ولګوئ د هغې نه وروستو به زمونږ سره د ده چاتی چې کوم ده 42 انچې ده لکه دا ښه غټ بډۍ والا سړی دی نو د ده دپاره به مونږ 14 انچې پټۍ کټ کوو او د ده د مخې ته جیب چې کوم دی دا په 8.5 انچې کې لګوو نو دغه نشانونه د پټۍ او د جیب شو عامه چې کومه پټۍ موږ کټ کوو نو هغه 13 انچې پټۍ کټ کېږي او په باو باندې 8 انچې کې دا جیب لګوو موږ د هغې نه وروستو ملګرو زمونږ سره چې د تیرې کم ناب دی نو هغه 20 انچې دی نو د ټول نه لومبی به یو نشان په 20 انچې کې موږ ولګوو دا به تاسو ته ښکاري چې 10 دونه 20 په 20 انچې کې دا لولنی چې کوم نشان زمونږ ولګېدو دا د فرنټ باډی دی صحیح شو بیا د هغې نه وروستو که ستاسو فکر وي نو په تیرې په کټینګ کې موږ د هغې بیک سایډ چې کوم هغه 20.5 انچې کټ کړی نو دا به هم 20.5 کټ شي د هغې نه وړاندې به د سکویر په مدد سره دلته کې په دې نشانونو باندې یو سیده لاین ولګوئ په دواړو باندې د هغې نه وروستو ملګرو د دې سړي شولډر چې کوم دی دا ډاون شولډر دی د ډاون شولډر او د هاف ډاون او د سکویر شولډر چې کوم وضاحت هغه ما په ویډیو باندې په یو ویډیو کې کړی دی زما د په چینل باندې لولنۍ ویډیو چې کومه ما لګولې ده هغه تاسو وګورئ په هغې کې مکمل معلومات ده د شولډر او د دې ټوټل سیټینګ فټینګ د کپړو چې کوم دی هغه ټوټل په دې شولډر کې پروت دی هغه ویډیو انتهایی ډېره زیاته ضروري ده که تاسو نه کتلې هغه ویډیو لازمي وګورئ نو زه د فل چې کوم ډاون شولډر دی د هغې دپاره به دا زه 3 انچې اخلم دا به تاسو ته ښکاري دا 3 انچې نه بعد دا چې کوم نشان ستاسو دا کوم سیده لاین دی د دې سره په 1 پاو فاصله کې لکه دلته دا تاسو ته ښکاري 1 پاو فاصله ده معمولي کراس دا سکویر کې دی نو دا به تاسو ته د فرنټ چې کوم کوتونه هغه به هم درته مکمل طور ختم کړي د هغې نه بعد دا چې کوم نشان زمونږ په 2 انچې کې د غاړې دپاره لګېدلی دی دغه او د شولډر چې کوم نشان دی دا دواړه د یو بل سره میلاو کوي د هغې نه وروستو ملګرو زمونږ سره چاتی چې کوم ده 42 انچې ده د دې دپاره ارمول موږ په نستوڼي کې 11 انچې کټ کړی و د 11 انچې نه چې 1.5 انچه موږ کم کړو دا به 9.5 انچې پاتې شي نو دا فاصله چې کوم ده دا به موږ 9.5 انچې پوره کوو دلته عام یو نشان ولګوئ د دې څه مستقل فارموله نشته دی چې هغه نشان تاسو ته مکمل ارمول پوره کړي دا فاصله ما ته ښکاري چې ډېره ده خو چونکې دا ستاسو د پوهې دپاره زه کومه دا زموږ سره 10.5 انچې شوه 1 انچه بره نشان ولګوه او بیا دا فاصله چې کومه خپله ده دا ناپ کې دا اوس 9 انچې شو دا به موږ 9.5 بالکل پوره اخلو دا اوس زموږ سره پکس 9.5 شو دا تاسو ته ښکاري ملګرو که تاسو په دې حساب باندې نه پوهېږئ نو دا کم نشان چې ستاسو دی دلته یو نشان بالکل سیده ولګوئ او دا نشان ورسره په دې طریقه باندې میلاو کړئ د هغې نه بعد دلته کې ګولۍ ورکئ ښه ښکلې مزېداره بیا دا فاصله چې کومه ده دا فاصله خپله ناپ کړئ دا به تاسو ته هغه 9.5 انچې پوره کوي بیا د هغې نه وروستو ملګرو دا تاسو کتلی شئ د دې فاصلې
زیاتره خلک سوچ فکر کوي چې دا موږ په څه حساب سره کوو، د دې دپاره کومه مستقل کومه فارموله استعمالیږي. نو فارموله چې کوم ده هغه هم زه تاسو ته ښیم، خو چونکې فارموله چې کومه ده هغه به تاسو ته په دې کټینګ کې هغه رزلټ نه درکوي صحیح، ولې چې که ستاسو په علاقه کې لمبایي زیاته استعمالیږي نو هغه فارموله به غلطي کوي، او که چېرته کمه وي نو بیا به هم غلطي کوي. خو د فارمولې چې کوم حساب کتاب دی هغه د ګوتنې پورې کوم چې د خپو د پنډو چې کوم جوړ دی ګوتنې چې ورته ویلی شي، د هغې ګوتنې پورې چې کوم ناپي د هغه ناپ به راواخلي او په 0.11 به ضرب ورکړي، چې ضرب ورکړي په 0.11 کې دا فاصله به تاسو ته وباسي. نو زمونږ سره د ده لمبایي چې کوم ده دا 45 انچې ده. نو د 45 زه تاسو ته ډېره اسانومه ده، دا فاصله چې کله تاسو سره 23 پورې نستوڼئ 22.5 22 او 23 او 23.5 بلکې 24 د 24 پورې دا فاصله 4 انچې کې لګوئ. دا که د 24 نه بره شي، د 24 نه بره لاړې 24 ته لاړو 25 ته لاړو 25.5 ته لاړو 26 ته لاړو نو دا فاصله به بیا مخکې ځي ښکته به ځي. که چېرته کمیږي 21 ته راغو 20 ته رالو 21 ته رالو نو دا فاصله به بره ځي، ځکه چې څومره قد لوړیږي هغومره لاس اوږد کیږي، او چې څومره قد کمیږي نو هغې لاس کمیږي. نو د ده دپاره به موږ د 25 لمبایي د نستوڼي دپاره به 4.5 انچې کې دا نشان لګو. ورسره عام دا 7 انچې نشان دی، دا د هر یو انسان لپاره 7 انچې د جیب چې کومه خوله ده، او ورسره د هغې نه بعد دا نشان په 4.5 انچې کې لګي. خو چونکې موږ چې کم څاقی لګو کم ته چې چکوټي ویلی شي نو هغه موږ 2 انچې لګو، نو دا به موږ 3.5 اخلو. اوس که د دې سره تاسو چکوټي کومه لګوئ نو هغه به کم سے کم 1 انچه خو وي که نه، نو هغه 1 انچه نشان چې زه د دې سره جمع کړم نو دا زموږ هغه 2 انچې فاصله بیرته واپس چکوټي پوره کوي. دې دپاره موږ پاو باندې 2 انچې پیس کټ کوو، پاو بره راشي او 2 انچې د دې سره لاندې ولګي. نو دې فاصله کې بیا د جیب چې کومه لاندنۍ حصه ده هغه هم ښکاري نه، او د دې سیټنګ فټنګ ډېر مزیداري. ورسره د هغې نه علاوه جیبونه چې کوم دي هغه جوړ نه وي، هغه مخکې رستو کېږي نه، او د هغې نه وروسته به د کمر دپاره عام فټنګ چې کوم دی دا کرب چې څنګه جوړ دی نو په دغه چې کوم ستاسو سره د ارمول نشان دی هغه نشان به راوالی، او د جیب د اخري نشانه پورې چې کوم ستاسو اخري نشان دی هغې پورې به دا نشان ولګوئ. په دې طریقې سره عام هر یو سړي دپاره دا فټنګ ډېر ښکلی او مزیدار راځي. خو که چېرته بیا ستاسو نه څوک زیات فټنګ غواړي نو هغې دپاره فارموله داسې ده چې ستاسو سره د کمر څومره ناپي هغې سره 8 انچې جمع کوئ او بیا په 2 تقسیم کوئ. چې کله هغه تاسو په 2 باندې تقسیم کوئ نو هغه فاصله به تاسو له درکي، نو په هغه حساب باندې به نشان ولګوئ. فرض که زمونږ سره 40 کمر دی، 40 کمر سره به تاسو 8 انچې جمع کوئ 48 شو، نو 48 چې په 2 تقسیم کوئ نو 24 شو، بیا 24 په 2 تقسیم کړه نو ستاسو سره 12 رالی، نو 12 انچې کې به دلته ستا نشان راشي. خو دا به فټنګ راځي، دلته چې کومه ستاسو د کمر فاصله ده دا به ډېره فټ جوړیږي. خو چونکې نارمل لوزینګ کې به دغه صرف د کرب استعمال تاسو کوئ، دغه سره به تاسو ته هېڅ قسمه شکایت د کسټمر نه راځي. ملګرو به زه تاسو د لمبایي سیټ ته لمبایي چې کله هم تاسو اخلی، لمبایي به د ګول لمنو دپاره 1.5 انچه سیوایي، او د چورس لمنې دپاره چې کوم ده هغه به 2 انچې موږ سیوا کټ کوو. زموږ سره 45 لمبایي ده نو په 44 کې به دا نشان موږ ولګو. که چېرته ستاسو سره لمنې چورسي نو دا به په 47 کې لګي، او دغه شانته 2 نشانونه لګوئ، یو په 47 کې ولګوئ بل په 46 کې ولګوئ. د دې به مقصد دی چې د ده لمن چورس ته نو ستاسو نه به یېرېږي نه. د کټنګ په دوران کې اکثره د کټر نه دا غلطي کېږي چې چورس لمنې هغه هم ګول کوي. نو ملګرو دویم نشان به هم تاسو دلته ولګوئ. یو نشان زمونږ په 46 کې ولګېدو، بل په 47 کې ولګېدو. فرض که زمونږ سره چورس لمنې دي نو دا دواړه نشانونه چې کوم دي د یو بل سره ملاو کوي او ورسره دا دواړه هم ملاو کوي. دا زمونږ سره آلریډي چورس لمن شوه. د دې مقصد دا شو که چېرته ستاسو نه دا غلطي کېږي چې لمنه بار بار ستاسو نه چورس لمن ګول کېږي نو دا نشانونه به تاسو ته یادوي چې دا لمن آلریډي چورس ده، نو ستاسو نه به دغه غلطي نه کېږي. اوس د ده چې کومه لمن ده هغه ګول ده. زمونږ سره د ده د کمیس چې کومه چوړایي ده هغه 26 انچې ده. 26 چې موږ په 2 باندې تقسیم کړو زمونږ سره به 13 انچې راشي، بیا چې 13 موږ په 2 باندې تقسیم کړو زمونږ سره به 6.5 انچې راشي،
خو چونکې زه تاسو ته دا فاصله چې کوم ده چوړی دا په منځ باندې نیمه کې دغه فارموله ده ستاسو په دغه حساب باندې به کوئ. نو د 6.5 انچې دا د دې سنټر رالی. اوس که موږ په دې ځای باندې ګولۍ وکړو د دې ګولۍ ډېره زیاته ګول کېږي دا لمن. نو تاسو عموما داسې کار کوئ چې د 20 انچې نه واله تر د 26 انچې پورې د 27 انچې پورې بلکې د 24 انچې پورې د 20 نه تر 24 انچې پورې دا ګولۍ تاسو په 5 انچې کې کوئ او د 24 نه چې کله بره شي یا مثال په طور باندې 26 ته لاړه 27 28 ته لاړه نو دا بیا په 5.5 کې تاسو ګول کوئ. که چېرته نور هم سیوا شي ستاسو سره 30 انچې ته چوړاوي ورسي بیا دا په 6 انچې کې ګول کوئ. نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا ما په 5.5 انچې کې یو نشان ولګولو او دا دویم نشان هم ما په 5.5 کې ولګولو. کتونکو اوس دا دواړه فاصلې زه د یو بل سره ملاوم. ډېر اسانه طریقه تاسو ته ښیم د ګولۍ. زیاتره ډېرو خلکو ته د دې پته نشته خو دا انتهایي ډېره زیاته اسانه ده. دا ما د یو بل سره دا نشانونه ملاو کړه. اوس د دې د سنټر وګورئ دا 8 انچې دی په 4 انچې کې دلته یو نشان ولګوه. دا 4 انچې زموږ سره سنټر رالو. اوس د دې 4 انچې نه واله تر د دې ګوټه پورې دا برنی چې کوم نشان دی زموږ د ګولۍ چې کوم نشان دی دا ناب کوي دا هم 4 انچې دی. نو دا په 2 انچې کې دلته یو نشان ولګوئ. زمونږ سره دا د لمنې ګولۍ به اوس د دې 2 انچې نه جوړیږي. خپل لاس به په دې طریقه باندې چې دا زما لاس کم تاسو ته ښکاري په دې طریقه به لاس کېدی او د دې ځای نه به په دې طریقه سره ګولۍ واخلئ. دا یو سیټ ته ګولۍ شوه او دا بل سیټ ته ګولۍ شوه. نو دا زمونږ سره د لمنې ګولۍ شوه. د چاک د نه لګېدو په وجه باندې دا نشانونه لږ غلط شو خو دا انتهایي ډېره زیاته ښکلې ګولۍ جوړوي او ډېره مزېداره د هر یو باډۍ دپاره د هر یو چوړۍ دپاره چې کومه حساب کتاب تاسو ته مو وښودو ډېر اسان او ډېر زبردسته دی. د ټولو نه لومبی ملګرو زمونږ سره چې کوم دا یو لاین دی دا اخوانی لاین دا به د ټول نه لومبی موږ کټ کوو. دا زمونږ سره بیک سایډ کټ کېږي. د ټول نه لومبی دا لاین کټ کا او بیا د هغې نه وروستو چې کومه ستا د شولډر نشان دی نو دا به نشان دغه به کټ کړي. دا به د دې ځای نه به فرنټ سیټ چې کوم دی د ټول نه لومبی به فرنټ مکمل کوي. د دې ګولۍ چې کوم ده د دې ځای نه شروع کوي او په دې ځای ختمه کوي. دا زمونږ سره د فرنټ کټینګ شو. اوس بیک سایډ چې کوم زمونږ سره دی نو الریډي ما کټ کړی دی. هم د دغه کټینګ نه به شروع وکړي او ورسره چې د دې ګولۍ تاسو په کوم ځای شروع کړې وه هم په هغه ځای باندې د دې ګولۍ هم شروع کړئ او په دې طریقې سره به دلته چې کومه ستاسو فاصله پاتې کېږي نیمه انچه په کم انچه په هغه ځای باندې د انچې پورې نو په هغه ځای باندې به دا دواړه تاسو د یو بل سره میلاوئ. د هغې نه بعد ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا تاسو حیرانولی شي ځکه چې دا ډېر مختلف دی. زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم د فرنټ چې څومره ډاونینګ دی نو د بیک به هم هغومره ډاونینګ کټ کېږي په دې کټینګ کې. دا نشان به تاسو ته ښکاري چې دا ما د فرنټ د ډاون سره بالکل برابر ولګاو. دا چې کوم 2 انچې کې نشان زما لګېدلی دی نو هم ټیک 2 انچې کې به لاندې په بیک سایډ باندې هم دغه نشان لګي. بیا به دا دواړه نشانونه د یو بل سره تاسو په دې طریقې سره ملاو کړئ. د هغې نه بعد به بیا دغه لاین بالکل سیده کټ کړئ. تاسو به کتلی شئ چې دا ما څومره زیات کټ کو لکه دا په یو کټینګ کې هم دغه شانته نه کټ کېږي خو د دې سیټینګ فټینګ او صفایي ډېره زیاته او ډېره ښکلې راځي. دا تاسو وګورئ دا تاسو حیرانولی شي چې دا ما څنګه کټ کو. تاسو ته به دا ډېر غلط او خراب ښکاري خو که چېرته تاسو په دې طریقې سره دغه کټینګ وکړو او تاسو جوړ کو او بیا تاسو واغوستو په خپله په خپل وجود باندې چیک کو نو هغه به ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات به ښکلی. زه تاسو ته د شولډر یو وضاحت دلته کوم خو هغه ویډیو ډېره ضروري ده هغه وګورئ. دا ما ډاون د دې 3 انچې واغستو دا ډاون شولډر و. د عام نارمل شولډر دپاره کوم چې هاف ډاون شولډر یې هغه تقریبا 80% شولډر ډېر زیات دی 80% دی نو هغه 2.5 انچې کټ کېږي. نو عموما چې کله هم تاسو نه پوهېږئ په شولډر باندې نو هغه 2.5 انچې کټ کوئ. که ډاوني که سکویري که هاف ډاوني هغه بیا تاسو ته بیا شو کوي. د هغې نه بعد ملګرو دا چې کوم د کمر فاصله ده نو د دې ځای نه به شروع وکړئ د خپل د ارمول د نشان نه او د ترخ د اخري نشانه پورې به دا کټ کوئ او سیده به کوئ. د
د هغې نه بعد چې کومه دا ټوکې لګول دي دا نشانونه چې کوم د جیب نشانونه دي نو دا به ډېر غټ ټوکې نه لګوئ دا به وړې وړې لګوئ ځکه چې کله د لمن فولډینګ کېږي نو بیا کاریګر د غټه مسله جوړوي راځم ملګرو تاسو د ګولۍ سیټ ته به ځمه د ټولو نه لومبی دا تاسو کتلی شئ په دې کې مخکې رستوالی دی په دې لمنو کې یو پیس دا چې کوم دی دا کم دی دا پې سیوا دی د هغې نه بعد دا کم دی دا بل سیوا دی نو د دې دپاره به داسې کار وکړئ چې د ټول نه لومبی به دا بلکل سیده کټ کړئ خو په خپل نشان نه د نشان نه بار به کټ کړئ چې دا سیوا یې ستاسو سره چې د لمن ګولۍ ستاسو ډېره ښکلې او مزېداره راشي دا لمن چې کومه ده دا به په د فرنټ چې کومه لمن ده دا به د بیک په لمن باندې تاسو نیمه انچه د هر یو بنده دپاره کموئ که چېرته کوم یو سړی داسې چې هغه د هغه خېټه غټه وي د هغه خېټه بار راوځي په سینه باندې خېټه باري نو دا فاصله بیا تاسو نور هم سیوا کوئ دا انچې ته ورسوئ یوه نیمې ته ورسوئ خو هغه د خېټې مطابق تاسو کتلی شئ کوم ته چې بلو کټنګ ویلی شي کوم ته چې غټ خېټې کم کسان دي د هغې چې کوم کسانو خېټې بار راوځي نو هغې دپاره مخکۍ لمن چې کومه ده هغه به نور هم زیاته سازوئ او وروستۍ چې کومه ده هغه به پرې کموئ نو دا زه د ده چې کومه چاتی ده زمونږ سره نو هغه 42 انچې ده 39 کمر لري نو دا په نیمه انچه یا په کم انچه کې هم صحیح راځي نو ملګرو دغه تاسو کتلی شئ د دې زه ګولۍ کوم او تاسو باندې هغه ګولۍ هم ګورم چې د دې ګولۍ څومره ښکلې راځي او دغه فارموله څومره بهترین رزلټ ورکوي هغه زه په تاسو باندې ګورم چې دا لمن زه کټ کړمه دا زه کولاوم او په تاسو باندې وینم دا زمونږ سره د لمن ګولۍ شوله دا تاسو کتلی شئ ملګرو د لمن د ګولۍ رزلټ زه په تاسو ګورم دا چې کومه فارموله ده انتهایي ډېره زیاته مزېداره ده دا تاسو کتلی شئ د دې په یو سیټ باندې لیکل دي چې د بیک بل سیټ وګورئ دا یې فرنټ سیټ شو او دا یې بیک سیټ شو د دې کپړې ملګرو دا د لمن رزلټ دی دغه فارموله د ځان سره یاد ساتئ انتهایي ډېره زیاته اسانه ده که ستاسو سره کمه چوړۍ د څومره نه کمه چوړۍ راځي هم په دغه فارموله باندې کېږي کمه چوړۍ تاسو په منځ نیموئ بیا د هغې په هغې نسبت سره تاسو په دغه فارموله باندې کار کوئ او چې څومره چوړۍ سیوا کېږي نو د هغې سره د هغې مطابق د 6 انچې نه به زمونږ ګولۍ زیاتېږي نه او د 5 انچې نه به کمیږي نه کتونکو تاسو دغه د فرنټ او د بیک کټینګ وکتلو امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي دا ویډیو ورسره لایک کړئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ او خپله رایې را سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ که زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې نوي یې نو زمونږ د فیسبوک پاڼه ورسره لایک کړئ او که زمونږ د یوټیوب په چینل باندې نوي یې نو زمونږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکړئ دلوي الله پامان